چې نن سبا به یو ادنا کس به راپاسې و هغه به چې مفتي شفیع رحم الله غلطه خبر لیکله او علما به چې کوم دی بیا د مفتي شفیع رحم الله غلطه خبره چې کوم دی خلکو ته بیانوي او یو عالم ته هم پته نه لګي دا خبره به صرف تا ته معلوم وي د دې خبر نه به صرف ته خبر وي دلته امانات د امانتون جمع ده نو د دې نه دا معلومه شو چې امانت د دې نور هم څه اقسام شته دی بسم الله الرحمن الرحیم عزتمندو مخکې ما د دغه مولانا صاحب د دې خبرې جواب کړو او په دې کلیپ کې چې کوم دی زه دغه جواب کوم چې مولانا مفتی شفیع رحم الله چې کوم خبره کړله هغه یو لوی مفسر تیر شوی دی یو فقیه عالم تیر شوی دی نو هغه به دومره کمزوري خبره نه کوي چې نن سبا به یو ادنا کس به راپاسې و هغه به چې مفتي شفیع رحم الله غلطه خبر لیکله او علما به چې کوم دی بیا د مفتي شفیع رحم الله غلطه خبره چې کوم دی خلکو ته بیانوي او یو عالم ته هم پته نه لګي دا خبره به صرف تا ته معلوم وي د دې خبر نه به صرف ته خبر لږ چې کوم دی سوچ کوه د هغې نه پس چې کوم دی بیا راځه په سوشل میډیا باندې په لوی علماو باندې اعتراض کوه ځکه مخکې ما د شهادت وضاحت کړی و چې شهادت چې کوم دی د یو انسان که فاسق فاجر هم دی هغه جایز دی خو قاضي ته چې کله خبر لاړ شي نو په قبلولو او په نه قبلولو کې بیا خبر ده او قاضي له دا هم اختیار شته دی چې هغه ته د نور قرائنو نه پته ولګېږي چې دا کس صحیح دی او دا ریښتونی دی نو دا بیا د فاسق فاجر ګواهي هم قبلولی شي او بل چې مفتي شفیع رحم الله دا خبره کړله چې د ووټ یو حیثیت هغه د امانت دی نو د قرآن پاک دغه د 5مې سپارې آیت مبارک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې بېشک الله رب العزت حکم کوي تاسو ته چې تاسو ادا کوئ امانتونه د هغې اهل ته نو اوس خبره داسې ده چې مفتي شفیع رحم الله دا خبر هم لیکلی ده چې ګوره دلته امانات د امانتون جمع ده نو د دې نه دا معلومه شو چې امانت د دې نور هم څه اقسام شته دی صرف دا خبره نه ده چې بس چا سره مثال پیسې کېده او یا چا له یو څیز ورکړه چې دا کېده او بیا یې مال راکړې نه صرف دغه امانت نه دی بلکې د امانت نور اقسام هم شته دی لکه څنګه چې دلته د اوټ په دې ځای کې راځي لکه دا ستا سره یو امانت دی دا به چې کوم دی ته حقدار له ورکې دا خو نشي کولی چې بس چې چاله دې ورکو ته مثال فاسق فاجر له ورکې ته یو غلط انسان له ورکې ته یو داسې کس له ورکې چې سبا له هغه حرام کوي غلط کوي ناجایزه کوي دروغ وایي نو په دغې ګناه کې ستا حصه ده نو کم از کم دا به ته د هغې اهل له ورکې نو چې څوک به کې ښه وي او دینداره وي هغه له ورکه دغه رنګې حدیث مبارک کې راځي المستشار مؤتمن د چا نه چې ته مشوره اخلې نو دغه ته مؤتمن ویلی شوی دی لکه داسې شو لکه د ده سره ته امانت کېښودلی دی چې ته چا نه مشوره اخلې نو په ظاهر کې خلک په معاشره کې دي ته چې کوم دی دا خو نه و چې هره ما ده سره امانت کېښودلی دی خو حدیث مبارک کې ورته مؤتمن ویلی شوی دی یعنی د ده سره امانت کېښودلی شوی دی په ده باندې اعتماد شوی دی نو دغې له پکار دی چې دا امانت د دې اهل ته ورکړي چې څوک د هغې اهل له مناسب کس دی نو د دې دغه حیثیت چې کوم دی د امانت هم جوړیږي دغه رنګې د دې حیثیت د سفارش هم جوړیږي ته دا سفارش کې چې دا کس صحیح دی او دا کس دې پاس کړی شي دا کس دې مشر کړی شي نو لہذا سفارش به ته د غلط کس دپاره کې او که د صحیح کس دپاره به کې الله رب عزت په 5مه سپاره کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها که څوک یو ښه سفارش وکړي د دغې انسان دپاره به د ښه سفارش کې هم چې کوم دی حصه شته دی او که څوک بد سفارش وکړي د ده دپاره به دغې بد سفارش کې هم حصه شته دی نو ته چې کله یو غلط انسان دپاره سفارش کې نو په دغې ګناه کې تم شریک او که ته د یو ښه انسان دپاره کې نو په هغه کې هم چې کوم دی ته شریک دغه رنګ د دې یو حیثیت د وکالت هم دی لکه تا چې چا له اوټ ورکې ته دا وکیل جوړی چې مثال طور باندې دا چې سږ وایي او څه کوي موږ ته منظوره ده لکه څنګه چې وکیل ته ونیسې هغه چې ستا دپاره څه کوي نو هغه تا ته منظور وي نو دغه رنګي د دې یو حیثیت د وکالت هم دی نو لہذا د اوټ دغه مختلف صورتونه علماو لیکلي دي نو څوک چې راپاسې اعتراض کوي
نو اول ځان ته وګوري چې ستا څه حیثیت دی چې تا په لوی علماو باندې او په اکابرینو باندې اعتراض کوي او بیا وایي د دې دا خبره د اسلامي فقه خلاف ده. اول ځان د اسلامي فقه نه خبر کړه بیا اعتراض کوه. الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.